اقلیم باندې دې ټایم کې آرمر کالونی فیز 4 د هغې پټاپ باندې ولاړ یو. که تاسو کیمره لږه تو کوئ نو چې د وی ورته وښکاري د نوي بلاک د غر پټاپ باندې د هغې دپاره کټایي شروع ده. او ډېر زر زما اندازه دا ده چې 2-3 میاشتې پس به دلته کې پلین یو مکمل بلاک دپاره د پارک نه ښکته چې کوم واټر ډزني پارک دلته ډیولپ کېږي هغه پارک سره غیر چاپیره ځای نه هغه تیارېږي. دا مخامخ چې کوم دی دا ډبل روډ دی او اندازه دا ده چې دا زما په خیال روډ ته وتی دی. دلته به په دې روډ باندې ګیټي او همدغه هغه روډ دی چې دا به مخکې دغه کې د موړ کې راتاویږي او بره په غر باندې پارک ته به هم ځي او دلته به هم تېرېږي. زه دا وایم چې دې ټایم کې که مونږ وګورو مونږ په 100 فوټه به اوچتي وو 300 فوټه مونږ د مین آرمر کالونی ګیټ نه به ډېر زیات اوچتي وو او دا ټول نوښار مونږ ته ښکته ښکاري. د بدرشو طرف ته علاقه د دې طرف ته نوشیره کلا دغه مخامخ نوشیره کینټ دی او خوشخبري د خوشحالۍ خبره هغه دا دی چې دا د نوشیره کینټ کیسه ده. مطلب دا دی نوښار صدر نه صرف 15-16 منټه فاصله کې دی. نو ای د نوښار خلکو زر تر زره راشئ خپل بوکینګ وکړئ او په دې غر کې راتلونکي وخت کې ګلیاتو کې چې کم د موسم دا بالکل پټاپ دی. د موسم لحاظ سره هوا لحاظ سره مونږ ګرمۍ کې هم دلته هوا بنده نه ده لیدلې. نو هر قسمه سهولیات بیا د آرمي نوم آرمر کالوني فیز 4 درې ډیولپ شوي دي. نو زه دا وایم چې کوم عامه طبقه ده تر دې پورې چې یو متوسطې طبقې والا خلک دي نو هغه هم دلته خپل پلین جوړولی شي او ځان له خپل پلاټونه هغه ډیولپ کولی شي جوړولی شي خپلو بچو دپاره د کورونو بندوبست کولی شي. نو راغلی هم دلته مونږ کله ناکله چکر را لګو. د آرمر کالونی فیز 4 زمونږ تړون دی ورسره زمونږ دلته کې استوګنه ده دا زمونږ د مستقبل اشیانه ده. نو خپل ځان دپاره حالت د خپلو کورونو را روان ژوند حالت ګورو نو هغې دپاره چکر راو نو ورسره ملګرو ته مونږ اپډیټ ورکو. نو زه بیا وایم د نوي کال 2026 په آغاز باندې آرمر کالونی فیز 4 یو نوی ډیولپمنټ شروع کړی دی او د دې نوښار خلکو دپاره یو کلو اعلان کړی دی چې راشئ او د غر په ټاپ باندې د دریای کابل نه بره د سیلاب نه بچ مختلف چې کوم آفات دي د موسم لحاظ سره اهم په ټاپ باندې خپل ځان له ځای والی ځان له بوکینګ وکړئ او ډېر په اسانو اقساطو باندې په هغه قیمت چې کلي کې تاسو ځمکه نشئ اخیستی آرمر کالونی فیز 4 کې تاسو له په نوشیره کینټ کې درکوي.